الرحمن الرحيم. أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صدق الله خالقنا العلي العظيم. در الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد السناد فاكر ذي قال الله جل جلاله عم نواله فقرآن عظيم فاكي فارون دا كفارو دا جهنميانو دا عذاب خبر وکړه چې عذاب بڅنګ کو شک بڅنګ کو خوراک بڅنګ. الله جل جلاله فرمایل فقرآن عظيم فاك للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. الله واي جهنم تبع ولا راغ انسان ورجي جهنم د انتظار زید د خلق د پاره للطاغين مآبا چاغه سرکش خلق د سرکش خلق د پاره پارون په سرکش کې سره وجغدلو خو نن مې د کښې تعریف وکړو. سرکش وهغه انسان ته وایي چې د الله په لاره باندې خبر وي، چې د خدای او د رسول د قرآن او د حدیث په لاره باندې خبر وي، په دا خبر وي چې دا غلا ده، دا دوکه ده، دا فراډ دی، دا درواغ دی، دا کین دی، دا بغض دی، دا غیبت دی، دا تهمت دی، په دا ټولو شانو خبر. هغه باوجود دا انسان له دغه کاره ځان نه راکړي. ګناه پر دوه قسمه ده. یو ګناه دغه وایي یو انسان یو ورځ یې پام نه وي یو ګناه ځینې وسي. یو انسان یو ورځ یو ګناه کوي، په ګناه کې په ټیم باندې شیطان پر ده ډېر غالب سي ګناه په وکړي. دوم هغه انسانان چې خپل عمر، خپل ځواني، خپل قوت، خپل طاقت ټول دې ګناه ته وقف کړي. سوچ دغه چې خامخا به زه غلا کوم ما بېغلاس به نه کېږي. سوچ دغه چې زه به خامخا په نافتول کې کمزوري کوم. سوچ دغه چې به سود کوم، کین به کوم، بغض به کوم، غیبت و تهمت و بدعت و کفر شرک به کوم. هغه انسان چې الله جل جلاله اوله ګناه کې ماته ته وایي، هغه انسان ته الله جل جلاله فورا معافي کوي چې انسان ته یا الله مال په دې ګناه مغفرت وکړي، الله یې معافي ځه. دغه انسان علماء کرام فرمایي وای دا به خامخا د الله په در کې و الله ته ځاړي، خامخا به د الله جل جلاله تر مخ باندې خپله معافي او خپله غلطي به ثابتوي.
والله ته به وایي چې الله هغه ګناهونه چې ما ته رایاد دي پلانی کار یا هغه ګناهونه چې زما هېر دي یا خدایه زه په دغه له تا معافي غواړم الله ورته یې معافي ځه نو دغه سرکش خلک دغه انسانان زه مراد چې همیشه توپ کوي په یو ګناه کې ژوند په یو ګناه کې تیر کړي عمر په یو ګناه کې تیر کړي بس مخت الله وای لابثین فيها احقابا للطاغين مآبا جهنم زید د سرکش خلق د پاره ټکانه ده لابثین فيها احقابا دیو په دې جهنم کې تری حقب بچشتای حقب حضرت علی خلیفہ رابع څلورم صحابي غټ صحابي یادار کم څلورم یار د خود د الله د رسول یا شیر خدا حضرت علی کرم الله وجهه یا فاتح میدان فاتح خیبر حضرت علی کرم الله وجهه اغوای هغه نبی علیه السلام زوم دین علی کرم الله وجهه نبی علیه السلام لور تناس د فاطمه رضی الله تعالی عنها میش د نبی علیه السلام نسیانم د غش خول لدغزم زخول لدغزم علي كرم الله وجهه امام حسن امام حسين رضي الله نو دغه علي كرم الله وجهه فرمای وای حقب الله وای په قران پاک کې وای چې جهنميان په جهنم کې دا سرکش خلق په جهنم کې په حقبو وخت د حقب وای وچت علماء کرام فرمای وای چې ټول دنیا لری ته ډکې بیا یو کال بعد یا سلسل کال بعد یو مرغه راځي د ریت یو وزره اخی علماء کرام فرمایي وای چې دغه حالات دغه حساب و انسان او کفار او سرکش خلق ته بیان کړي چې حقب دغته وای دی بیا هم خوشاله شي کافر ظالم جابر بیا هم خوشاله شي و یو ورځ هم د ریت ختمي یو ورځ خو هم میدان صفا کیږي هر شی چې ابتداء ولري هغه شی انتها هم لري لکه څنګه چې دغه شی ابتداء ولري چې د زموږ دنیا کې د دون ریته ډک شو یو ورځ به دا خلک وسعت علی کرم الله وجه فرمایي علی کرم الله وجه فرمایي و یو حقب اتیا کال دی هر کال 360 ورځې هر ورځ دا د دغه دنیا د دې دنیا زر کال ز برابر زر کال اوس حساب ته وکړه اتیا زر کال بعض روایت کې راځي وای اویا لک کال دی بعض نور حدیثونه کې راځي حضرت عباس رضی الله تعالی عنه نور صحابه کرام فرمایي هغه د الله د رسول صحابه کرام هغه وایي د حقبوز مراد دغه سرکش خلکو د پاره د کافر د پاره نه دی کافر الله په قران پاک کې فرمایي خالدین فیها ابدا دا په عذاب په جهنم کې همیشه پروت د حقبو حساب نشته هغه انسان چې هغه په ګناوو کې ځان خپل ټول عمر تیر کړ یا هغه انسان چې هغه په ګناه باندې ځان ته فخر کوي نو د حق بزخ مراد هغه حساب چې د علي کرم الله وجهه ماته ته بیان کړي مخته الله فرمایي په قران پاک لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا نبوسکی په دې جهنم کې او سوړ او نشک نو په دې جهنم کې سوړ ور کوي چې دی بل اور ځان نش پټنډه کې نه به د تند د پاره او خوراک ورکوي چې شکر کې دې به تند په مات یو شی نسته اوس علماء کرام فرمایي ويخ انسان ډیر زم کوي ک ګرمي یخ ته انسان په ډیر سخت واور کې انسان په ساوسي په یو منټ کې دننه د بدن ټول رګونه یې خې سلاټ سي مړ ختم سي د زړه وینې جام سي ګرمي اور د انسان زر نه مړ
دا د انسان وینه نور ګرمي نور ژوند طاقت پکې پیدا کوي انسان ژوندی ساتي چې د عذاب وخوري په عذاب کې درد ورته محسوس خوش سي پښیمانه سي په ګناه باندې پښیمانه سي په هغه کار باندې چې کوم کار د الله او رسول خلاف نو ځکه الله وایي چې زه بدل عذاب په اور کوم په ټنډه شي باندې نور کوم تاسو به اورېدلي ډېر انسانان وایي فلانی سړی په واورو کې بند شي په واورو کې بند شوی په 15 منټه کې دننه د زړه وینه جام سو مړ شو ختم شو نه خوځ باندې تیر شو نه وینه توس نه بدن خراب شو هیڅ نه به اوس هغه رقم پوخ سلامت هغه رقم پر هغه بس مړم شو ختم اور دا واحد داسې شی دی چې انسان باندې نارې وي انسان خوځي په انسان دردونه تکلیفونه تیری بیا هغه بعد انسان ته مرګ وکړي نو ځکه الله وایي لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا نبر وسکی په جهنم کې یو سوړ او نه د څښاک شی الا حمیما وغساقا الله وایي په قرآن پاک کې وایي اسبه خالی بدارکم که چیرې د ډېر تږی ولی بیا به لاړ سي د جهنم په پای په کوی کې په کډې کې لاندې هلته به د وینو څخه او د نوو د وینو د زخمو چې کوم دردونه شام به یې دلې د جمع سوي دي هغه زخه په لوټه را ډکې راړي انسان ته به علما کرام فرمایي وایي چې انسان څه ټیم دا لوټه پر غاړه واړي دغه لاندې کلمې او دا شام یې ټوله ویشېږي لاړ به سي ټوله به تر بدن لاندې ووځي تو به سي ځمځکې ته الله دې هر مسلمان دې وساتي الله په قرآن پاک کې بل فرمایي بل ځای هم سته په آیاتو کې الله وایي چې جهنم انسان د څه ټیم چې دی وجه سي د وجه دپاره بیا یو دا رقم ازغیداره او دا رقم ترخ خوراک او دونه ترخ ازغی دی او ډېر سخت ازغی دی چې هغه اوش هم نسي خوړلی په دنیا کې الله جل جلاله په حیوانانو کې ډېر سخته خوله و حیوان ته الله سپ و اوش ورکړی د اوش دوه سوڼانه دي د سپین ږیري وایي د اوش دوې خولې سره اوش واحد داسې شی چې د دنیا هر څونه تیره ازغی دی په اسانۍ سره خوري که ککر دی که زوزان دی که ازغی دی که بل شی دی که بل شی دی که د بیرې ازغی دی که د کرکڼو ازغی دی که د بل شي ازغی دی یو شی پر ده باندې تاوان نه کوي اثر نه کوي سوایه له دغه زقوم بوټي څخه دغه زقوم الله په قرآن پاک کې فرمایي چې دا دومره خراب ازغی دی دومره خطرناکه تریخ شی دی چې اوس یې هم نشي خوړی په دنیا و چې انسان سوچي الله په قرآن پاک کې بل ځای فرمایي علما وایي الله وایي چې د جنت خوشبو د دنیا تر خوشبو اویا وارې بعض وخت کې 100 وارې زیات بهتره خوشبو د جنت خوږوالی د دنیا چې څومره خوندور خوږي تر هغه په 100 وارې خوندور خوږ اوس علما کرام فرمایي وایي د دنیا چې کم زقوم تریخ دی چې اوس یې نشي خوړی تر دغه په 100 وارې تریخ دغه زقوم جهنمي انسان ته راړي جهنمي انسان به له ډېر لوږې څخه چې څه ټیم زقوم په خوله کې واچي چک په ولګي غاښ په ولګي د دغه جهنمي انسان په غاړه کې دا زقوم ولګېږي ټینګ بسي له ډېره تریخه څخه به علما کرام فرمایي د سر ماغزه کوپرې به پټاو سي ماغزه به په کوپرې کې دننه پټاو سي لکه د ماغزو له پټاوېدلو زه به کوپرې پټاو سي بعضې علما کرام فرمایي چې څه ټیم زقوم د خولې و غاړې ته وړي اول لاره به زه به پټاو سي بیا به غاړه پټاو سي بیا به دماغ پټاو سي دومره تریخ دی بیا به علما کرام فرمایي چې بیا به زقوم په غاړه کې هر کله چې انسان خوره کې چې ډېر ګرم یا ډېر ترخي هغه انسان یې ژوندی تیر کړي له خولې یې لرې هر کله چې یو شی له ژبې څخه له ژبې له سر بیا تر د اکشنۍ ژبې پورې له دغه څخه دا شی په ناس وي لاړې دننه لاړې بس زیاته بیا ټنډوالی هم ختم سوی تریخوالی هم ختم سوی که د باندې وغورځول هم تریخوالی ختم سوی هغه انسان به له ډېرې لوږې څخه دا شی ژوندی تېري ژوندی به راشي په غاړه کې ودرېږي د دې انسان به ساه هم بنده سي غاړه به پټاو سي کلمې به سره پټاو سي بېرته به جوړ سي بیا به پټاو سي بېرته به جوړ سي دغه رقم به دا انسان په عذاب کې مبتلا وي تر هغو پورې چې د رب جل جلاله رحم کرم ورباندې ونسي اوس الله مختص فرمایي الله وایي په قرآن پاک الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا الله وایي دا پر بدله ده و انسانانو دپاره
پربدله وچی شته پربدله د انسان د اعمالو مطابق ته پربدله داسې نه ده چې انسان سود کړی بل انسان صرف کوتاهي کړې ده په دین کې به شي برابر سزا به نه ورکوي چې د سود والا څونه سزا دغونه سزا به الله وایي چې د په اعمال کې څونه کوتاهیانې وي څونه خرابیانې ولې چې څونه د سود او پناه ټول کمی یک نمبر په دو نمبر غلط کار زنا تهمت قبضه کین بغض ظلم کفر شرک دا هر گناه جلا جلا الله وایي په جو د انسان پر جلا جلا سزا مقرر کړي جزاء وفاقا د انسانانو پر الله وایي ما جلا جلا پر بدله جوړ کړی دا سینه د چې انسانانو ته بیا د یو بل زخزيات کم بیش برابر سزا برځي نه د هر انسان د اعمال مطابق سزا به انسان د کول کیږي مخت الله وایي انهم كانوا لا يرجون حسابا وكافرون ته په دی وجه باندې به سزا ورکړي چې دی ویلې و چې مس قیامت نه منو د قیامت حساب کتاب نه منو انهم دی چو کانو دی ویل لا يرجون مجرجون کو حسابا د الله حساب ته د الله حضور ته بنه پیشجو وكذبوا بآياتنا كذابا الله وای دا هغه انسانان دي چې دی به درواغزن بل لازمه د ورځ محشر وسهم په مسلمانانو کې په کافرانو کې نه په مسلمانانو کې داسې مذهب نشته هغه وایي ورځ د محشر د الله حضور ته موږ نه پیښ شو په مسلمانانو کې داسې انسانان ستا هغه د قبر نه مني د قبر عذاب داسې انسانان ستا هغه وایي که انسان مړ سو بس مړ سولی دا د ساینس هغه پیدا ده چې انسان دماغ یې خراب کړی او ساینس وتلی له دغه کتابه دا انسان اوله فیصله ده د انسان هر کله لزان هغه جابر جوړ کفار وراله د الله رسول ته ویل اے د الله رسول کته واقعا تند خدای یو کافر تل یو ډیر غټه چرمشکې په سارا کې نیولې ولا هغه چرمشکې چې هغه په خوا خلکو خړاله دا خوراک جایز وي وسم په پنجاب کې هغه چرمشکان است دي پند غټ پند لکې دي هغه چرمشکانی نیولې ولا چې راي وړل د الله رسول مختوین ولا ول اے د الله رسول زدا منم ته وشتیا سره زمنم چې تکم خبره کوي وشتای زمنم چې تکم کار کوي هغه غلط کار نه خو زدا نه منم چې ته دا وای د الله حضور ته به شيجو زدا نه منم چې ته مال دا وای زلان د الله سره ملاقات کوي الله عز رسول نبی کرم الله ما ته 15 وخت منځونه راکړ په تحفه کې روزه راکړه زکات راکړه حج راکړه نور عبادتونه راکړه قران مجید راکړي زدانم کچیر دغه حیوان چرمشکی و ما ته ویلې چې دا واقعتاً د الله رسول بیا زه تمنم د الله رسول څه ویلې د الله رسول چرمشکی ته وکتل ول اے چرمشکی د الله په خاطر باندې رښتیا وایا څنګه زه د الله رسول يم کنه چرمشکی سر وشرول په خپل زبانه مګویا سره ول بالکل په عربي کې ورته ویلې ول ته د الله رسول او مش ټول پر تا ایمان وړي کافر غریاس اول حیوان وجه دی دغه حیران دوم د نبی علی صلوات والسلام کول انسان علامه معلومه دا انسانان دا مطلب خبره تر دی بیا خبره پر بلځي دا مطلب د خبره دا حاضر مجلس کې مطلب د خبره دا دی چې انسانان نن سبا عقل دا جوړ کړی چې د قبر عذاب څنګه په قبر کې مو جوړ ثابت سالم پاتې سو نو ورځ محشر به الله ته څنګه پیښیږي دا به څنګه حساب کتاب کیږي ګوره اے مسلمانانو لکه څنګه چې ما استاد تسترګو تر ما مرد څنګه ولاړ دی څنګه روړا کوي چاته نن پورې بجلی ور لکړ د لګریډه چاته نن پورې چارج ور لکړ دی اسمان څنګه ولاړ دی چاته نن پورې دا ویل چې زموږ خواته چت کریک سوی دی چا دا ویل د اسمان چې زموږ خواته اسمان کریک سوی راځي او ګاډر یو تر شي ور چا دا ویل دي چې په موږ باندې بارانونه کیږي او دا په موږ باندې بارانونه نه کیږي دا باران د پلانې علاقې ولا قبضه کړی ته نه چا دا ویل دا ټول هغه کارونه چې هغه در جل جلاله په وس په قانون په طاقت کې دا د انسان د عقل د زو کل عقل د انسان عقل باندې د غرکم دغه شی ورځ په محشر او الله ته پیښېدل او د قبر حساب او سزا او سزا او جزاء منل دا هم دا رقم نه لکه څنګه چې دا شان غیر انسان عقل وتلی وس د ټول ګناهونو څخه بعد وس الله جل جلاله د انسانانو د کفارو او د جهنميانو او د ګناګارو خلکو سزا بیان
وس الله د جنتیانو خلق بارک وای الله وايي په قران پاک کې ان للمتقین الله وايي وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا انسانانو الله وايي هر شی موږ محفوظ کړی دی چې تی که جګیږي کتی ګرځي کتی ناس کتی ولاړس الله وايي وكل شيء احصيناه كتابا په دې کې به څه تفسیر خو علماء کرام به خډر تفسیر کړی وكل شيء احصيناه كتابا الله وايي موږ د هر انسان هر سکند هر منٹ هر عمل هر وینا هر لفظ هر جغ هر سوچ هر نیت سیستم ترتیب دا ټوټل موږ لیکل محفوظ کړی دا اوس شاته میاس کې شب معراج د شاته میاس اسره میاس برات میاس تر هغه شاته میاس د خدای تعالی میاس د خدای تعالی په څوار لسمه باندې بیا دغه عملنامې د لیکلي وکل احصینا احصینا کتابه دغه خبرې دغه سیستم دا بیا یوس الله تعالی څخه پیش جمع پراتی بس اته د سخت پروسه مور پروسه باندې پراتی تر هغه پرې چې انسان الله حضور ته نه پیښ وس علماء کرام بل خبره کوي وای انسان چې ستم داسې کار وکړي چې هغه د الله او رسول خلاف مثال یو انسان په لاس ګناه وکړي یو انسان په سترګو ګناه ورس په محشر ولا انسان په دنیا کې داسې ولاړې په هغه جهان دنیا به یو غټ فرش امام مجاهد رحم الله فرمایي او دنیا به ډېر غټ فرش دا مځکه دا سیستم د اسمانونو دا ترتیبونه به ختم شي یو غټ فرش به جوړ شي هوار میدان به جوړ شي انسان به ولاړ د انسان څنګ ته به یو شی راسي ودرې شي انسان ورته څوک سلام علی راړي زه له ځانه بیریږم له ځانه تنګ یم له ځانه په خلو کې ډوب یم له ځانه د جهالو فرشتو بیریږم اوس به کونډیانې راوچې کشم کې دا انسان علما امام مجاهد او نور علما کرام فرمایي وایي دا ګناه دا شی ورته وایي زه هغه ګناه یم چې پلانې ورځ په پلانې سکند تا په لاس وکړه زه هغه د لاس ګناه دي انسان به دا رقم شاوخوا په ګناهو کې ډوب په انسانانو کې پټ انسان به الله ته نه جګېږي بالکل به الله ته نه جګېدلی د الله قهر غضب به دونې چې انسان به کښته ګوري ملایکې او فرشتې او انبیا کرام ټوله به لاندې ګوري ګناه به په خپله الله ته وایي چې الله زه د دغه انسان ګناه یم د یو ورځ په پزه باندې د ګناه په ما وکړه د خولې ګناه به ورته راشي په ما مسلمان زهیر کړي دا به ما باندې د مور پلار نافرماني وکړه دا به ما باندې غیبت تهمت بدعت کفر شرک په ما وکړه د لاس ګناه به راشي د په ما په نافتول کمی وکړه د لاس ګناه به راشي د په ما سود وکړي د لاس ګناه به راشي د په ما باندې زنا او بل کار وکړي د لاس ګناه به راشي د په ما قتل ظلم وکړي قبضه را باندې وکړه د شو ګناه به جلا راځي د هر عضو جلا ګناه به دا انسان ته الله ته پیښیږي الله تجغي انسان به ولاړ انسان ورته ګوري انسان ته به داسې ور یادېږي لکه ده چې وس کړی اوس د الله حضور ته پیښ شوی هره ګناه به جلا اوس الله په خپله وایي په قرآن پاک کې وكل شيء احصيناه كتابا اے مؤمنانو انسانانو هر شی چې تاسو کوه د لیکل کېږي په عمل نامو کې فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا پس تاسو به دروسه کې په هغه ورځ باندې فلن نزيدكم الا عذابا ما چې تر خپل عذاب زیات شي نه کېدار انسان چې څونه ګناه کړي تر خپل ګناه زیاته سزا به نه ورکول کېږي وس الله علماء او انسانانو خبرې کوي چې کم انسانان نیکانو بزرګان وس الله ان للمتقين مفازا بشک کامیابی د خلد متقیانو خلود لپاره وس علماء کرام د متقیانو بحث کوي متقی و چاته وي سيسو متقی امام بهقي و امام التبراني وای متقی هغه انسان توای چې دې سټم دا سوچو کې زما لاس روغ دی د لفورن الله ریاض چې یا الله ستا شکر دی چې خپل اعضاء کې روغ بدن وویني د دنیا یو نعمت وویني رزق روزي وګټله ماښام چې رزق ګټه وویني وای یا الله ستا لاک لاک شکر زه د دې رزق قادر نه وم تا ما ته راکړه چې اولاد وویني وایي چې یا الله ستا لاک لاک شکر دی د دې اولاد قابل نه وم تا ما ته راکړه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله علماء کرام وسط متقی تعریف کی متقی و چاته الله علماء کرام برمای وای چې انسان سټم د الله یو نعمت وویني فورا هغه نعمت د الله دیو الله وزانت مخاطب په مابینس کې نعمت شي دیو الله تعالی یا الله زستا د نعمت قابل نوم تامات را کی ستا لاک لاک شکر دی الحمدلله. بل علماء کرام فرمایي وای متقی وغه چاته وای چې پر انسان باندې پریشانی راسي یا خوشحالي راسي په دواړو حال کې د الله وخاطه توجه کوي. که خوشحالي راځي هم دی دا چې الله ارحم علينا پر ما رحم کړي که پریشانی راځي هم دی صبر کوي وای الله ارحم علينا پر ما رحم کوي. بعض علماء کرام متقی وغه چاته وای متقی وغه انسان توای چې د الله په حضور کې و الله تعالی او دا یقین سوچ دماغ د ټول کې د الله په حضور کې پروت دا څه نه لکه زمون تاسو منځونه په منځ کې د انسان سوچ پر جهان پر روزه کې د انسان ځخه ګناه ناف ټول کې کمی غیبت تهمت بدعت او کفر شرک زنا او بل ګناه هغه انسان چې هغه بیت الله شریف ته لاړ په بیت الله شریف کې په کعبه مکرمه کې د انسان هغه ګناهونه نه کیږي چې کوم د عبادت کې خلل پیدا کوي یعنی هغه ګناه چې هغه په عبادت کې نه وي دغه متقی انسان کبلاړم او الله تزاري الحمدلله او قل ولا شریف بیا الله بیا رکویم بیا الله سبحانه لازم بیا الله تدا سوچي چې ماته الله مخ ولاړ زه و الله ما مخ ما بیت الله شریف امام غزالی صاحب رحمه الله ته چا ویلې ولته نن څنګه کوي دا متقی انسان به څنګه پر منځ معلوم د متقی انسان د منځ ترتیب څنګه دی امام غزالی ورته ویل امام غزالی ډیر لوی عالم دی مولانا محمد غزالی رحمه الله ډیر لوی عالم دی الله جل جلاله قبر منور کی امام غزالی صاحب رحمه الله فرمای وای چې زه سټین منځ کوم اول خو زه دا معلومه کوم چې د خدای تعالی کور پر کوم مخالف په مځکه ماته جوړ یوا دوم زه دا معلومه کوم چې زما پر سر یا زما په زړه کې دننه الله و ماته ولاړ که چیرې په سر کې انسان الله ژوندی کی یعنی زما دماغ ټول د الله حضور ته پیش دی که چیرې انسان دا وایي چې زما په زړه کې الله ژوندی د انسان د زړه ټول مجلسونه دا الله حضور ته پیش دي دوم دریم زه شي اړخ ته د مرګ فرشته ودروم چې اسرائیل علیه السلام ما ته ولاړ اوس بله ما روح قبضه کړي په دا منځ کې ما به مخته ژوند نه وي په زندګي کې کیڼ اړخ ته زه دغه فرشته ودروم چې کوم الله پر ما مقرر کړی ده زما اعمال لیکي زه ودله ګورم چې دی زما هغه اعمال لیکي چې زه وایم سبحان رب الاعلی یا سبحان رب العظیم یا الله اکبر یا سبحان سمع الله لمن حمده یا الحمدلله شریف یا قل ولا شریف او شاته اړخ ته زه خپل جهنم وګورم چې ګور کمال دغه درو عذاب زه مخ واړوي نو خو ما ته خالي شاته لاره پاتس کمی شاته قدم واخسي دنیا و ځوان ته سوچ واچ لاړم جهنم ته ولېدم لاړم د شیطان دوستم دا د امام غزالی صاحب رحمه الله د متقی او تعریف ته جماعتي تو الله په قرآن پاک کې فرمای ان للمتقین مفازا بشک د متقین خلود لپاره کامیابی ده حدائق باغون د اعناب د انګور دا د جنت میوه انګور علماء کرام فرمایي
د آداب په کتابو کې د علمي کتابو کې نه. علما کرام فرمایي وایي څوک چې انګور وویني بیا انګور واخلي، انګور چې واخلي بیا دې په دې نیت خوري چې دا د جنت میوه ده، ارمان دې لري چې دا د جنت میوه ده، په دنیا کې الله پیدا کړی زه خورم. وای الله جل جلاله به ډیر زر د په د باندې په جنت کې دغه انګور پته وکړي. الله دې مسلمان ته نصیب کړي. ګور دین دونه خوندور یو انسان دی. علما کرام بیا دغه شی تعبیر په بل شي کې کړی. وای یو انسان کدا ارمان لري چې مسجد ته رواني، وای یا خدای دا ستا کور دی، ستا کور ته روان یم، نن مې قدم در اخیستی دی، تا ماله توفیق راکړې جل جلاله. دا قدم یو ورځ ستا وه غټ کور ته ما دروله، دا قدم یو ورځ ستا وه غټ کور ته در مخامخ کړه. علما کرام فرمایي الله د هغو مرګ نه ورته راولي چې انسان خپل غټ کور ته بیت الله شریف ته نه بول. انسانانو موږ په خپل وزان ته دیندار کم صف کړی دی، د دین موزان لري کړی، دین موزان ته دار کم رکاوټ جوړ کړی دی چې نه خوان په اصل سو نه بل و خوان ته ورلکو. الله تعالی ان للمتقین مفازا، بشک د متقین خلق لپاره کامیابی ده. حدائق باغون دی اعنابا د انګورو، وکواعب اترابا، هم عمر د انسانانو کورودانی به شمینی به کورودانی زیپی به. ها په جنت کې انسان چې سټ اعمال حساب و کتاب وسی بیا به د دې انسان هم عمر کورودانی. یو انسان دی په 80 کالو کې مرسو، یو انسان په 130 کالو کې مرسو. نه دغه طعم عمر نه وای، هم عمر د جنتیانو به خپل عمر معلومه درې 10 کاله په خزوانی د طاقت ځواني. یو سړی رالی بعض روایت کې سپین سرې به وله ول اې د الله رسوله سپین ږیرې به جنت ته ځي که نه ځي؟ الله رسول ته نه به ځي. دی وځړه ده وځړه د الله رسول ورته ویلې ول سپینه ږیره به دې ځوان وي، ځواني کې به قوت کې به طاقت کې به 40 کور ودانې به دي، په هره کور ودانې کې به دونه طاقت وي چې د دنیا 40 په ښځو طاقت کې د یو کور ودانې دونه طاقت وي. نو ته به هم دغونه طاقت ولرې 30 کلو عمر کې به ځې. نو الله ته په خپله وایي په قرآن پاک کې وکواعب اترابا، د ټولو انسانانو هم عمر کور ودانې به وي. وکأسا دهاقا، ډکې ډکې پیالې ډکې ډکې جامونه به ورته پراته. جام وچیش ته وایي، پیاله وچیش ته وایي. بعض علما کرام وایي وکأسا دهاقا له د کأس څخه مراد ده پیاله ده. بعض وایي یا د دې څخه جام مراد. اوس که جام چې څه معنا، که پیاله چې څه معنا، د علما کرام تعبیر وتی ده. که چیرې یو انسان یو شیدې راواخلي، یو انسان اوبه راواخلي، دا شیدې اوبه راواخلي دا په پیاله کې توکي، بیا یو انسان راشي داسې ورته وګوري بیا هغه وایي دا په پیاله کې شیدې پرتې، دا نه وایي په جام کې شیدې. یو انسان که چیرې شراب یا شات په پیاله کې واچي، په جام کې واچي، هغه له بیا پیاله نه وایي، هغه ته بیا جام وایي. شراب الله تعالی دې په دنیا کې په موږ نه ویني، ورځ و محشر دې په هر مؤمن باندې الله وویني، په هر مؤمن دې الله نصیب کړي چې وویچي، بیا هغه ته بیا جام. نو بعض علما کرامو جام راخصي ډک ډک جامونه به یې له شراب و له شاتو څخه. شراب شات انسان کې نور طاقت قوت پیدا کوي. شات واحد داسې شی دی چې انسان څخه 80 مرضونه باسي. صفا شات د پلوس شات چې انسان هر څومره مرض لري په بسم الله باندې 3 وارې په تش نس باندې وخوره، وایې څه که خوراک دا رقم نه دي شته، دا د طب خبره. الله جل جلاله دومره شفا کوي چې 80 مرضو شفا. او شراب دی الله تعالی د دنیا چاته نصیب کی، شراب کې و شفا نشته د دنیا او سی نه خوري نه وچی مې ملاتړ کوي. الله پیغمبر علیه السلام فرمایي وای د الله لعنت پر انسانانو باندې که څوک شراب چی، که څوک خرڅي، که څوک پرده پراچی، که څوک پټي په خپل کمرو کې په خپل کور کې شراب ته ځای برابرې لیار ورشي چې ورته شراب خانه ته ده، پر ټولو باندې الله لعنت. خبردار له دغه شانو څخه ځان ګرځي. الله په قرآن پاک کې فرمایي وکأسا دهاقا، یا ډک ډک جامون یا ډک ډک پیالې دي، جام یا د شیدو یا د اوبو یا د شراب، جام یا د شات یا د شراب، یا د پیاله یا د اوبو یا د شیدو. بیا الله فرمایي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الله په قرآن پاک کې فرمایي وای په جنت کې به
نه به واورې په جنت کې یو جنتي انسان هم لغوا بېهوده خبرې ولا کذابا او نه درواغ. په جنت کې بېهوده خبرې او درواغ نشته. بېهوده خبرې وچېشته وایي علما کرام بېهوده خبرې بې انتها ډېر غټ تشریح کړی. بېهوده خبرې ودخلای د انسان اصل نو معلوم دی ته په بل نامه ورته وایه. یو انسان تا ته ته لږ خشه مالدار یې هغه لږ فقیر ملنګ ته هغه انسان ته په داسې انداز کې ژغېږي چې دغه بېعزتي کوي تر خپل ماله وجځخه. یو انسان تر تا په اولاد کې کم دی ته په اولاد کې تر زیات دی د اولاد له وجه به دغه انسان ته داسې ژغېږي چې هغه د انسان بېعزتي کېږي. دا بېهوده خبرې. یو انسان سپکول بېعزتي کول د یو انسان د چوپ رد ویل یو انسان غیبت کول تهمت کول په انسان پسې کین بغض ویل دا ټولو ته علما کرام وایي دا بېهوده خبرې دا په جنت کې نشته. ولا کذابه او نه درواغ. درواغ ودغ شي ته وایي درواغ ودغ شي ته نه وایي چې انسان نه په هغه کې یو کار نه وي ته دا کار په دې کې شته. سیسو علما کرام اکثر وایي غیبت او درواغ دا سر نږدې دي سره ورونه دي. له غیبت څخه هم 40 میله فرشتې لري منډولې دا انسان. یو انسان چې خپل نیک فرشتې له انسان سره نږدې 40 میله له تا لري منډولې په درواغ. په غیبت کې 40 میله له تا منډوي. هغه انسان چې غیبت وکړي تر هغو پورې معافي نشته چې دغه انسان اپه نه ورته. هغه انسان چې درواغ ووایي په انسان پسې یا په بل شي پسې علما کرام فرمایي وایي که چیرې په انسان پسې و معافي نشته تر هغو پورې چې انسان اپه نه ورته. که چیرې په نباتاتو په شجراتو په نورو شیانو کې ولې یا د ځان په تاریخ وایي تر هغو پورې به دی الله جل جلاله رسوا کوي چې له دغه یوه درواغ دپاره 100 درواغ نه ووایي. د یوه درواغ دپاره به 100 درواغ وایي تا به الله رسوا کوي. په اول درواغ کې به رسوا په دویم درواغ کې به رسوا په دریم کې په چې 100 در باندې پرکل پرد دې رسوا کې چې ټول کله به دا خبر ته درواغجن شي ستا د خبرې اعتبار وکړي. زموږ استاد مشته ویلې یو انسان و پلار یې مړ د ډېر درواغ ویل په کلي په کورو کې اعتبار ختم شو. بیا یې بل اوس پلار مړ شو. بیا خپل کلیبان ورته ویلې ته به لاړ شې فلاني کلیبان کله به خبر کړي چې زما پلار مړ. دغه انسان ورته ویل ما دونه درواغ ویل په اکیل کې دونه شرمنده یم که ورله ما ورته ویل ما زما پلار مړ دی هغه پر ما اعتبار نه کوي هغه ته درواغ وایي. دا د علما کرام یو مثال تېر کړ. نو علما کرام فرمایي وایي غیبت درواغ دا سرورونه دي. غیبت کې انسان رسوا کېږي په درواغ. په غیبت کې د هغو عفو نه ورته کېږي چې بل انسان یې ورته کوي. محترمو دوستان دغه دوه غټو کبیره ګناهونه زه باید خیال ساتو. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم چا درواغ ویلی غیبت ویل دا زما په امت کې نه دا زما له امت نه خارج دي. د دغو شیانو به خیال ساتو. زموږ معاشره زموږ محفل زموږ مجلس دغه شی دی. زموږ محفل زموږ ناسته زموږ ولاړه دغه شی دی. د دغو شیانو به ځان ګرځو. بیا الله فرمایي جزاء من ربک عطاء حسابا. الله جل جلاله فرمایي په قرآن پاک کې نور تفسیر بیا سبا کو ان شاء الله. محترم دوستان دغه یو خبره په خپل ذهن کې کېږدئ. درواغ یا غیبت. غیبت ودغه شي ته وایي چې یو انسان دا وایي حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د نبي علیه السلام کور ودانه د نبي علیه السلام پر څنګ ناسته وله. یوه ښځه راله ډېره لنډۍ وه د کت لنډۍ وه ښځه لنډۍ کته واله. دا خوارکۍ راغله د نبي علیه السلام خپله پوښتنه وکړه چې یا رسول الله داسې ژوند دی داسې ژوند دی. جواب یې ورکړی خبرې ختمه کړه. چې دا لاړه حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ورته ویلې چې د الله رسول د الله تعالی څنګه تخلیق څونه کوچنی کت انسان پیدا کړی. نبي علیه السلام ورته ویل خبردار توبه وکړه استغفار وایه معافي ځینې وواله دې ښځه دا تا غیبت وکړي. بعض علما کرام فرمایي وایي غیبت تو دغه ته هم وایي چې یو انسان دا وایي چې پلاني انسان له ما سره ناست دون ډېرې اوبه یې څښلې دونه ډېرې ډوډۍ وخوړه دون ډېر چای وکړي دا رقم خراب ناست دغه ناسته هم غیبت او درواغ وچ غیبت خو دغه ته وایي چې معمولی انسان یو خبر وکړي او درواغ به دغه ته یو انسان د خپل دماغ په سوچ د شیطان د غالب کېدلو پر دې دونه زیات
چې انسان دا وایي چې زه به داسې خبره په خپل دماغ کې جوړوم چې ځان به په خلاصوم دته فیصله وس د تر خوله راوبس دته فیصله وس د تر خوله راوبس ځکه زموږ په معاشره باندې د الله رحمت نشته انسانان پریشان په کورو کې پریشانی ده په دماغو کې پریشانی ده انسان په اپتو مثبتو په پریشانۍ په بدرنګۍ په بېزتۍ اخته دي ولې زموږ اعمال دا رقم نه یو باچا نه دی ملامت یو ملک نه دی ملامت یو علاقه یو قوم یو مصر نه دی ملامت انسان که خرابېدی له خپل اعمالو به خرابېږي الله جل جلاله موږ ټول ته هدایت نصیب جل جلاله موږ ټول ته هدایت صراط مستقیم نصیب محترم دوستان دا چې دعاوې کوئ په دعا کې د چا چې پنځمه کلمه یا شپږمه کلمه یې زده په هغه کې د دغو ګناهو مغفرت دعا وي دغه خامخا وایاست استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته عمدا او خطا د خدای زما په غواړم لته هغه ګناهونه ځکه ما په کس کړم په خطا کړ لوګو ګناهونه ځکه ما په یاره کړ ځکه ما په یاد کړ دا ټول دا رقم دا دعا وایاست علماء کرام فرمایي درود شریف خامخا په دعا کې وایاست الله تعالی ډیر زر قبلې په اخر کې بیا امين يا ذا الجلال والاكرام يا امين يا رب العالمين خامخا الله قبلې الله تعالی دې موږ تاسو عبادتونه قبول کړي دعا ولا امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين خلص العرب العرباء اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب سپونه سم کوي کارنس کالي ځایونو په دې پاسې د فوډ د فونډیشن راځي راځي د نن مجه ترازی تیز په لار کې مدرې شي موبایلونه بند کی شابس الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر راځي د نن مجه ترازی تیز راځي لا اله الا الله اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه